الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو، څنګه چې مخکې ویډیو کې ما د مناظرې د مومند ایجنسۍ مختصر حالات تاسو ته ذکر کړه، یو بل مختصر الفاظو کې یو خبره کول غواړم. دغه خو د مناظرې حالاتو، د دغه مناظرې نه بعد د ناوګۍ عطاالله مولوي صاحب محترم هغه د عبدالرزاق صاحب دپاره د دستاربندۍ ترتیب برابر کړو. نو د عبدالرزاق صاحب دپاره ډېرو خلکو پروګرامات کړي، ټیک د هغې بې حق ګڼي، د هغې مرضي او د هغې کار. خو د عطاالله مولوي صاحب محترم په خدمت کې یو څو خبرې عرض کول غواړم. عطاالله مولوي صاحب د ټولو نه اول خبره دا ده چې د چمرکنډ مولوي صاحب وراره ضیاء الرحمن مولوي صاحب کله وفات شو او ته په جنازه کې ودرېدلې او په جنازه کې دې چغې وهلې چې حسد او کینه او بغض او دا مناظرې او دا نه دي کول پکار او جوړ پکار دی او راځئ چې جوړ وکړو. نو ستا هغه خبره ټیک وه او که نه دا خبره دې ټیک وه چې هغه سړي د علمای دیوبند دشمن ته سر باندې پګړۍ تړل، دا خبره دې ټیک ده او که نه دا ستا منافقت دی. دې خبره ذهن کې وساته. دویمه خبره چې کله د ناوګۍ د جمعیت علماء اسلام امیر عزیز الرحمن صاحب، تقریبا عزیز الرحمن صاحب نامې ده، د هغې په وساطت سره ستاسو ورور امین الرحمن صاحب دا ګیله کړې وه چې موږ خو ستاسو سره او کوشش هم دا کړی و، هغې ته دا یقین ورکړی چې موږ ستاسو سره یو او تاسو رالی د هغې سره م لوز وشو، ژبه مو سره وشو او د دې خبرې اظهار هم وکړو چې زما تعلق ستاسو سره دی او زه به ستاسو سره مینه ساتم او زه به دا خبرې نه کوم. هلته د لوز ژبه وشوه، د هغې باوجود د علمای دیوبند دشمن کوم چې دا وایي چې علمای دیوبند پسې مونځ نه کیږي، هغه ته په سر باندې پګړۍ تړل، آیا د هغه خبرې نه واپس وګرځېدلې او که نه دا خبره تا منافقت وکړو. درېمه خبره د مفتی صاحب محترم د وفات نه بعد، سید نورشاه صاحب د وفات نه بعد تا ډېر موږ ته د راننوتلو او موږ ته هغه د مینې د محبت هغه د اظهار کولو کوشش کړی دی. ډېر کیدی شي په یو ځای نیم کې ته په مسله باندې مخکې کړی د دې د وجې نه چې ته معتدلې، خو څنګه وایي د دغه په بچو کې غټ او واړه خو بد او ښه پکې نه وي. بهر حال زه عطاالله مولوي صاحب په خدمت کې دا یو درخواست کوم چې منافقت مه کوه، سیده راوځه میدان ته راوځه، په کلاو آواز لګوه، که د اشاعت آواز لګې، که د قیدانیت آواز لګې، که د دیوبندیت آواز لګې. دا دغله پالیسي چې ده دا پرېږده. دلته موږ ته وایي جی هلته زموږ د علمای زموږ څه ذاتي دشمني نه ده، د علمای دیوبند دشمنانو ته په سر باندې پګړۍ تړئ. دا دغله پالیسي به تاله ښه نه او دا دغله پالیسي به ستا کردار کې ډېره کمی راولي. کردار خو الحمدلله نه به وي او نشته دی. کردار خو دا دی چې عوام په یو بل لقب باندې تاسو موسوم کړي، چا نه تپوس وکړي نو بس ډایرکټ پته لګي چې حضرت صاحب دی. نور هم القابات ډېر دي. بهرحال عزت ذلت دا د الله په لاس کې دی. نو ستاسو په خدمت کې دا یو گزارش لرم، برای مهرباني دا دغله پالیسي پرېږدئ، د دې دغله پالیسي نه واوړه، اشاعت والا شه مضبوط ودرېږه، څوک هم تا ته څه نشي ویلی، دیوبندي شه مضبوط ودرېږه، څوک هم ستا ته څه نشي ویلی. چې د کوم مذهب او د فرقې سره تعلق لري هغې سره لره، دې سره چا تعلق نشته. خپلو عوامو ته دا یو گزارش کوم چې برای مهرباني دا د نستوڼي ماران وپېژنئ. موږ خو وایي یاره جي پلانکې سړی ښه سړی، پلانکې سړی دغه د نستوڼي مار دی، یاد یې وساتئ. برای مهرباني چې څومره زموږ عوام دي دا د نستوڼي ماران وپېژنئ. دا یو طرف ته موږ ته جی بل طرف ته د علمای دیوبند هغه دشمنان چې هغه موږ ته کافر او د مشرک نه دی خوا شټاپ هم نږدي، د کافر او د مشرک الفاظ استعمالی. هغه کس ته دا په سر باندې پګړۍ تړي چې هغه زما په
باره کې د عقیده او نظریه لري چې زه مشرک یم. الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله، زه مسلمان یم، مشرک نه یم، منافق نه یم، بدعتي نه یم. که د بدعت خبره رااله 300 به د باندې ثابت کړم، الحمدلله یو به هم ثابت نه کړي، او دا ګز او دا میدان او ثابت یې کړه. خو به هر حال زه خپلو عوامو ته دا ویم چې دا د نستوڼي ماران وپېژنئ، دا خلک وپېژنئ، دې خلکو ته کلک په مخبره کې مدرېږئ، په بیان کې مدرېږئ چې دا دغله پالیسي دې نوره پرېږده. خپله نظریه که بیانې بیان که نه بیانې، دا دغله پالیسي پرېږده چې پادریو کې په مخبرو کې اوازونه لګیا چې د دې خبرو نه واوړئ، بل طرف ته د هغې دشمنانو ته څه کې دستاربندۍ نه کې. دا مختصر گزارش مې د عطاالله مولوي صاحب په خدمت کې وکړو. الله دې وکړي چې زما نه په دې الفاظو باندې هغې هم خفه نه شي، د هغې متعلقین هم خفه نه شي، او زمونږ متعلقین هم خفه نه شي. خو بعضې خبرې اظهار د عوامو ته لازم وي، بعضې خبرې نه خلک دا خبرول لازم وي چې خلک دا وپېژني چې ګوره دا سړی په کومه پوړۍ کې دا اوسیږي، په کومه مرتبه کې دی. صرف دا مرتبې د ښودلو دا مختصر الفاظ ما ادا کړه. الله دې وکړي چې تاسو رانه بدخوانه شئ. وما علینا الا البلاغ.